دا روم نه یو جاسوس راغلی و. دا مسلمانان ولې دومره په ترقۍ روان دي؟ یو پیرې یوه ښځه وه، د هغې نوم هم فاطمه و، مخزومیه قبیله وه. نو د هغې ښځه وه، غلا یې وکړه، غلا پې ثابته ده، اقرار شته، گواهان پشتی. فیصله څه ده؟ شرعي فیصله دا ده السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما. غلاګر سړی او غلاګرې ښځې نه لاس کټ کوي. وس فیصله خو د شریعت دغه ده، لاس دې کټ کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم لاس دې کټ کوي. وس خلک جوپې جوپې کېږي، دا خو بیا موږ قیامت پورې دا یادېږو لکه څنګه چې یادېږي. فاطمه مخزومیه غلا یې کړوه، خلک وایي غلا یې کړوه، دا خو شرم دی، ثابته قبیله پې شرمېږي، دا به یادېږي. نو چې دا بچ شي بله سزا دې ورکړي، ډبل تاوان دې والي، څومره تاوان اخلي امر دې والي، خو چې دا لاس کټ کول ته پاتې شي. څوک به سفارش وکړي، د چا وس نه کېده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې تاسو دې کې لګوټې څه پکې کېږي وکوئ، پکې څه نرمي پکې وکوئ. نه کېده، خبره چا نه شوه کولی. چاوی اسامه ابن زید هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زیات محبوب دی، کېدی شي چې دا خبره ومني. اپسې راغی، وی څنګه راغلی؟ وی جی دغسې دې معامله کې راغلی. هغه وی ښه اتشفع فی حد من حدود الله، آیا ته د الله په حدونو کې د الله چې کومې سزاګانې مقرر کړلې په هغې کې ته ما ته سفارش کې؟ خلک راجمع کړه او یو خطبه ووی، ورپسې پکې دا ووی چې لو کانت فاطمة بنت محمد صلی الله علیه وسلم سرقت لقطعت یدها. دې نه خو بله خبره نشوه کېدی. که دا غلا فاطمه د محمد صلی الله علیه وسلم غلا کړې وې، فاطمه غلا کړې وې چې هغه د پیغمبر لور ده، که هغې غلا کړې وې نو د هغې لاس به مې کټ کاو. دې باندې بله خبره بیا ختمه نو خبره خلاصه شو. او دا خبره مسلمانان چې هغه وخت کې کامیاب وو، په ترقۍ وو، د هغې وجه هم دا وه چې ښکته پورته پکې نشتي، خپل پردی پکې نشتي، او غټ او کچ پکې نشتي، خو چې کم صدي حق به یي د هر چا دپاره به یي. د روم نه یو جاسوس راغلی و. دا مسلمانان ولې دومره په ترقۍ روان دي؟ نو هغه څه وخت وویست، واپس چې لاړ، هغه خپل بادشاه ته رپورټ پیش کړي. هغه وایي رأیت الناس، ما دا خلق داسې ولیدو چې باللیل رهبان و بالنهار فرسان، د شپې عبادتونه کوي او د ورځې په اسونو باندې سینه اچولي او جنگونه کوي، جهاد کوي. یو دا خبره وکړه. دویمې دا وی چې قانون دې ته داسې منظور دی و ان سرقا ابن امیر ان قطعوه و ان زنا رجموه. که د دې د امیر زوی، د دې د بادشاه زوی که هغه غلا وکړي نو د هغه نه لاس کټ کوي، که هغه بدکاري وکړي نو کاڼو باندې سنګساروي. او چې داسې خلک دي چې دې کې غټ او کچ نشتی، خپل او پردی پکې نشتی، خو چې کم قانون دی د الله طرف نه هغه اټل دی، نو د دې مخه وهل ګران کار دی، دې مخ نه والی کېږي. نو هغې سره چې کله بیا جنګ شو نو هغې خپې مخکې نه رپېدل وې، ملک فتح شو.